د پاکستان ټیم نوی هیډ کوچ مایک هیسن د پاکستان ټیم جوائن کړی. تاسو له معلومه وي د پاکستان او بنگلاديش لومړنی ټي20 میچ پندن شروع کیږي. د درو میچونو ټي20 سیریز دی. اوس په پاکستان د ټي20 ورلد کپ او د ایشیا کپ تیاری کوي او ایشیا کپ هم ټي20 فارمیټ کې دی او روان چې کم ورلد کپ ته نو هغه هم ټي20 فارمیټ والا ورلد کپ د ټي20 ورلد کپ ته. نو اوس په پاکستان په ټي20 باندې زیات فوکس کوي او د ټي20 یو مضبوط ټیم به تیاری. نو مایک هیسن د ټي20 ټیم حواله سره د بابر اعظم او د محمد رضوان په ټي20 ټیم کې شمولیت حواله سره هم خبرې کړې دي چې کم مایک هیسن د پاکستان نوی هیډ کوچ راتلو نه د پاکستان ټیم جوائن کولو نه پس یو پریس کانفرنس کړی دی چې په دغه پریس کانفرنس کې مایک هیسن دا خبره کلیر کړې ده چې بابر اعظم او رضوان به د پاکستان ټیم څنګه دوباره جوائن کوي په کوم رولز اینڈ ریګولیشن بدای محمد رضوان او بابر اعظم ټیم ترازی س رولز ولا کې خو دي س سيناریو ده پاغه باندې تفصیلا خبره کو خو هغه نه مخکې کچری تاسو په خپل کورونو کې سولر سیستم لګول غواړي ارزان ترين ریټ سره نو زمونږ په نوخار حکیم آباد کې خپل دفتر دی او سٹور مهم دی. تاسو زمونږ سرویسز اشته شي ډیر په کم ترين ارزان ریټس باندې با تاسو لمونږ په کورونو کې مکمل سولر سیستم لګاو. جی راځو جی تفصیل باندې چې مایک هیسن په خپل پریس کانفرنس کې د بابر اعظم او د محمد رضوان حواله سره څه ویلي دي چې دوی په کومه طریقه ټیم جوائن کوي په کومه طریقه به د ټیم ترازی. نو مایک هیسن ویلي دي چې موږ د هر کلاړي رول ډیفاین کړی دی او هر کلاړي به خپل رول مطابق ټیم کې گیم کوي او هغه پرفارم هم کوي. هغه نه پس په بیا هغه کلاړي د هغه رول مطابق پرفارم کنسسټنټلی کوي نو الا به هغه کلاړي په ټیم کې پاتې کیږي. مطلب موږ به یو کلاړي له رول ورکو یو بیټسمن دی نو هغه موږ د بیټینګ رول ورکو نو کچې هغه په خپل رول باندې پرفارمنسز ورکوي کنسسټنټلی دا نه چې لاسو میچ کې یو میچ کې بیټینګ کوي نو بس دی وایي زه یو لاسو میچ کې یو میچ کې بیټینګ کوم په دې بدله ټیم حساب نه موږ به کنسسټنټ بیټسمن پکار وي موږ به کنسسټنټ بیټسمن اخلو او هغه نه پس په بیا هغه کلاړي کې کنسسټنټلی پرفارم کوي نو هغه موږ په ټیم کې ځان سره کنسسټنټلی برقرار هم ساتو ریګولر باغره پاکستان ټیم کې پاتې کیږي. او د محمد رضوان او د بابر اعظم حواله سره امدا خبره کړې ده چې د محمد رضوان او د بابر اعظم رول هم الریډي ډیفاین دی کاغی چې په خپل رول باندې کمپلیټلی راغل نو به خامخا ټیم ترازی هو کچې هغه د خپل رول مطابق گیم نه کوي. نن سبا کتا سو ګوري ماډرن کرکټ ته هر کلاړي سټرایک ریټ 150 پلس وی په ټي20 کرکټ کې 200 پلس ټارګټ کلاړیانو ځان له په ذهن کې خو دی وي هر کلاړي په پاور پلی کې اٹیکینګ گیم کوي د اٹیکینګ گیم دور دی او محمد رضوان اور بابر اعظم سټرایک ریټ چې کم دی په ټي20 فارمیټ کې 130 ناخته دی نو 130 ناخته مایک هیسن ویلي چې 130 ناخته سټرایک ریټ والا بیټسمنانو په ټیم کې زین نه جوړیږي او دا وخت پاکستان کرکټ ټیم سره چې کم کلاړیان دي نو هغه ډېر ښه کلاړیان دي په بیټینګ کې پنځه خو پاکستان په ټي20 کې اوپنران ایشوز د بنگلاديش خلاف فخر زمان سایم ایوب محمد حارث صاحبزاده فرحان اور حسن نواز دا پنځو پنران دي. حسن نواز خو دا په پی ایس ایل کې په میډل اډر کې گیم وکړو خو د پاکستان کرکټ ټیم کوچ او کپتان و مهرانی چوپنګ بچاو کما دومره ډیرو پنران دي ور سره. خیر په دې ویډیو کې دا اپډیټ سو تاسو د حواله سره لري خپل راي مو سره په کمنټ کې ضرور شریک کړئ.